السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې تاسو څرنګه د فیسبوک اکاونټ میټاولی شئ د همیشه دپاره. یعنې که ستاسو دوې درې آیډیانې وي او تاسو غواړئ چې یوه آیډي موږ پر مخ ګر سره میټاوه کړو، نو هغه تاسو څنګه میټاولی سئ؟ نو د دې دپاره موږ ویډیو جوړه کړې. د ویډیو تر کتلو نه مخه ملګرو، که تاسو تر اوسه پورې چیرې زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم استفاده ځینې واخلي. نو راځئ چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. هغه آیډي به خلاصه کړئ کومه آیډي چې تاسو میټاول غواړئ، ختمول غواړئ د فیسبوک له پلیټفارم څخه. نو په هغه کې به ملګرو تاسو دا درې لیکلو باندې کلیک وکړئ. دلته تر ټولو اخرنی لاندې لیکلي دي سټینګ اینډ پرایویسي، پر دغه باندې به ملګرو تاسې کلیک وکړئ. دا چې تاسو کله خلاص کړئ نو دلته تاسو ته یې واره بیا سټینګ دا راوړئ. دغه سټینګ به تاسو بیا خلاص کړئ. پر 4 نمبر باندې لیکلی دی سټینګ. دغه سټینګ چې تاسو کله خلاص کړئ دلته تاسو ته دا انټرفیس ته راوړئ. اول یې لیکلی دی پرسنل اینډ اکاونټ انفارمیشن. ملګرو، دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. د پرسنل اینډ اکاونټ انفارمیشن باندې به چې تاسو کله کلیک وکړئ بیا به تاسو ته ستاسو پرسنل کوم د اکاونټ انفارمیشنز دی هغه به در راوړئ. په دې کې تر ټولو اخر لاندې لیکلی دی اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول، پر دا باندې به تاسو ملګرو کلیک وکړئ. دا اوس زه خلاصوم ملګرو. اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول دا دی، دا اوس ما خلاص کړی. دلته تاسو ته د اپشنان درکوي، هغه اپشنان به تاسو اوس ووینئ. دلته لیکلی دی پر 2 نمبر باندې ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن، پر دغه باندې به تاسو ملګرو کلیک وکړئ. د ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن په دې کې تاسو اکاونټ ډیلیټولی هم سئ، د یو څه ټایم دپاره یې پټولی هم سئ چې چاته په سرچ کې نه راځي. نو ملګرو پر 2 نمبر باندې لیکلی دی ډیلیټ اکاونټ، نو تر دې لاندې لیکلی دی کنټینیو ټو اکاونټ ډي اکټیویټ. نو پر دې باندې به تاسو پر دا ډیلیټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. پر دا باندې به نښان ولګوئ. دا دې اوس پر دې باندې زه نښان لګوم. بیا مې پر دا کنټینیو اکاونټ ډیلیشن باندې کلیک وکړئ. ډي اکټیویټ مطلب دا دی چې څه ټایم بعد برته خلاصیږي، ډیلیټ باندې ډیلیټ سو. دلته دی تا څخه یو څه کوېسچن کوي چې ته اکاونټ ولې بندول غواړې. دغه کوم جوابونه چې لیکلي دي دا هم تاسو هېڅ یوه باندې هم کلیک مه کوئ. او په ټولو کې تر اخر بیا لیکلی دي کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن، پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به ستاسو اکاونټ ته یې در راوړئ چې تاسو میسنجر هم میټاول غواړئ که هغه پرېښول غواړئ. خو تاسو پر دې باندې هېڅ دغه کلیک مه کوئ. لاندې به راسئ تر ټولو اخر لاندې بیا لیکلی دي ډیلیټ اکاونټ، یعنې میسنجر و هر څه چې د دې اکاونټ څخه شته دا ټول میټاول غواړم. پر دا ډیلیټ اکاونټ باندې به تاسو یوه واره بیا کلیک وکړئ. دلته تاسو ته خپل اکاونټ راوړئ، د هغه پاسورډ غواړئ انټر پاسورډ. په دې ځای کې به تاسو خپل د آی ډي پاسورډ چې کوم دی هغه به کې ووایئ. له هغه څخه بعد به بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا له تاسو څخه د یوه پوښتنه کوي چې دا ستاسو اکاونټ چې دی دا په یوه میاشت کې یعنې په 30 ورځې کې دا له د فیسبوک له پلیټفارم څخه میټاویږي. که چیرې تاسو نه غوښتل چې نه داسې میټاو نو په دا 30 ورځو کې که ستاسو اراده بدله سوله برته تاسو خپل اکاونټ هم خلاصولی سئ. که نه سوله بدله چې کوم اکاونټ تاسو میټاول غوښته د فیسبوک له پلیټفارم څخه په 30 ورځې یعنې په یوه میاشته کې دغه اکاونټ چې دی هغه ستاسو څخه میټاویږي، ختمیږي د فیسبوک له پلیټفارمه څخه. نو دارنګه ملګرو د نورو ښو ویډیو دپاره زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره راورسیږي. او ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نور هم پر خدای سپارم. الله